ټولو علماو ته سپک کتل او ټولو مدارسو ته سپک کتل. دا بې انصافي ده، دا ظلم دی، دا د علماو سره خیانت دی او دا به تاسو له ښه نشي ګورئ. د علماو غوښې زخرداري دي ښه. چا چې د عالم غوښه وخوړله دا به بیا برداشت ونه کړي. ګورئ دا زخرداره غوښه ده، دا به برداشت نه کړي. دا هغه علما دي ته چې نن د عالم پلارې دا د چا برکت دی؟ مورې ته چې نن د حافظ قرآن مورې دا د چا برکت دی؟ دا د عالم برکت دی. دی علماو ته دعا کوه ښه. نن په یوه سانحه د ټول پاکستان مدارس بدنامه او په علماو پسې ژبې اوچتوه. ته تاریخ وګوره چې کله د ټول یو کال تیر شي کال او د کال سروې وشي د ټولې دنیا، د ټولې دنیا سروې چې وشي د ټولې دنیا نه چې په هغې کې وکاته شي او معلومات وکړلی شي نو د پاکستان مدارس دا په ټوله دنیا کې اول نمبر دي چې دا په ټوله دنیا کې حافظان چې ډیر تیاری هغه د پاکستان مدارس تیاری. خان دا د پاکستان د مدارسو کردار په ټوله دنیا کې په اول نمبر دی. د پاکستان مدارس او د پاکستان علما نن ورشه هر کور کې د قرآن حافظ موجود دی، هر کور کې هر خاندان کې د قرآن حافظ دی. دا هغه عالم دی، دا هغه استاذ دی چې سینه په سینه ستا بچی ته قرآن منتقل کړی دی. دا هغه استاذ دی چې ناسو او ستا بچی ته سینه په سینه باندې قرآن منتقل کړی دی. نن ته د هغه عالم خلاف جبه اوچتئ.